نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتما پارا یوسل سورلسم نمبر آیت دی. مخی آیاتونو کی د کافرانو گستاخی او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی ادبی ذکر شو. اس پدی آیاتونو کی ہم د کافرانو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی ادبی او گستاخی ذکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مشرکان د مکه تخبل د دین پیغام وړاندې کړ. نو مشرکان او کافرانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وی چې منګ او تاسو به د خپل فیصله د پاره چې تاسو په حق یې ک منګ په حق یو د دې د پاره به یو سړی فیصله کوونکی مقرر کو چې هغه فیصله د چا په حق کیو کیا په حق یې. نو پدې مشرکانو د مکه کې یو سردارو دا غنمو ولید ابن مغیرہ د حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بلال. نو دبا د خلکو جرګي او فیصله کوي. نو دې مشرکانو د مکی اووی چې دې به مقرر کو کده زمون په حق کې فیصله او کنه من په حق او کستاسو په حق کې فیصله او پیغمبر علیہ السلام ته وی نو تبه حق او د طائف کافرانو دا خبره وکړه چې منګ او تاسو فیصله د پاره با غروا ابن مسعود ثقفی دا د طائف د کافرانو سردار دی به فیصله کوونکی مقرر کړ. کله فیصله وکړه چې مشرکان د مکه دا په حق دی او پیغمبر علیہ السلام ته پنا حق نو بس دا خبره ومنو او کنا استاسو په حق کې فیصله وکړه چې پیغمبر علیہ السلام ته په حق او دا مشرکان د مکه پنا حق دی نو بس دا خبره ومنو. خو فیصله کوونکی بیان ولید ابن مغیرہ او یا عروہ ابن مسعود ثقفی خدا هو کافرانو. نو کافرانو خپل نبی علیہ السلام نه منو فیصله ته ضرورت نشته. قاضی خو باغ سړی جوړی چې کم از کم مسله باندې وی کړي څه منی کړي او دا خدای سردارانو نه مخابه د دې په حق کې فیصله کوي. او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله دلیل قران ستنه د فیصله ضرورت بل پسره قرآن فیصله کړی دی پیغمبر علیہ السلام په حق دی او دا مشرکان په نه حق دی. الله فیصله کړی نو داغه د فیصلې نه بعد د دې څه ضرورت دی چې کافرانو سردار ته فیصله کوي. نو الله پاک د آیت کریمه نازل کړ چې دا مشرکان تا ته وایي چې فیصله کوونکی مقرر کا لیکن د فیصله مقرر کولو ضرورت نشتا. د فیصله کتاب قرآن راغلی او دا قرآن دی کې خبره ټول ښکارا او واضحه دي. کامل کتاب او بل د دې کافرانو نو وړاندې کافران اهل کتابو کې چې هغه ایمان وروړي دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه په دې خبره پیډ چې دا قرآن د الله کتاب ګور اهل کتاب چې چا په اهل کتابو کې ایمان وروړي دا هغه فیصله کوي چې قرآن د الله کتاب دی
او دا پیغمبر د الله پیغمبر دی نو ګور دا خبره مشته دا الله کتاب هم فیصله کړی دا دا الله فیصله شوی دا نو د مشرکانو د سردارانو فیصله جوړول او فیصله کول اړو ضرورت نشته الله پاک د آیت په دغه مقناصل بل الله جل شانه د قران کریم هغه صداقت ذکر کوي او کمال ذکر کوي چې دا قران داسې کتاب دی چې دې کې ټول احکامات الله پاک ذکر کړي او چې کوم واقعات پکې الله ذکر کړي دي هغه ټول صحیح دي رښتیا واقعات کې د سره پکې یو ذره برابر دروغ پکې نشته او چې کوم احکامات ذکر کړي دي نو احکامات د انصاف د ظلم پکې نشته نو چې د الله داسې کتاب دی فیصله شوی کتاب چې احکامات ټول صحیح واقعات ټول صحیح او د الله پاک فیصله ده چې دا کافران که هر قسم دلیل دی تراشی دا بدبخت ایمان نه وروړي نو پیغمبر علیہ السلام استا حقانیت واضح دی د دوی بدبختی چې تا پیغمبر او بلکې دا مشرکان کافران ډیر او تا سره ملګری مسلمانان صحابه کم دی په دې پروا مکو دا ټول پناه حق دي کافران نو کدی ډیرم زیات دي سره په خپل کفر خو دلیل شته دی خو صرف دی خپل بوتانو پسې اسی او وی روان دي د سره بوتانو په عبادت خو دلیل نشته چې دی د بوتانو عبادت کوي او هغه د خدایان اسی خیالاتو پسې روان دي بے دلیل خیالاتو پسې بے دلیل ګمانونو پسې د دې مرګي قیامت ستاسو د الله کتاب دی الله پاک فیصله کړی او الله ته معلوم دي چې څوک په حق دي او څوک گمراه دي نو پیغمبر علیہ السلام ته په حق او استاد مقابل دشمنان کافران دا پناه حق دي الله پاک فیصله کړی بل دي مشرکان او کافرانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پر اعتراض چې کوم سیس تاسو په چاړه باندې حلال کی نو تاسو بیا وای دا حلال دی او دا خوري او چې کوم سیس الله پاک ملکی لکه عمدا سے بغیر چړې نه تاسو وای دا مردار چې تاسو یې ملکی وی حلال وی او چې الله یې ملکی بغیر چړې نه تاسو بیا وای وس حرام الله جل شانه دا غیر اعتراض جواب ذکر چې کوم سيزونه الله پاک په نوم باندې حلال شي ګندوی نه تلال شي نو دا حلال او کوم سيز چې مرشو په خپل هغه کې ګندوی نه د پلیتا ناغه زکه مردار دي دا نه چې الله ملک او دا بنده ملکون کې خو یو الله خوستا پچاړه چې مرشي دا الله نن په واخلي ناغه پلیتا او ګندوی نه تلال شي نو دا اوس حلال دي د خړلو لپاره او کنه دا چې مرشو ناغم الله مرکو خو هغه کې غندوی نه پاتې نو وینه ګندا او غندوی نه پاتې شنو اوس مردار نو دا چې نه چې الله مرکو بل دې بنده مرکو بنده خو مرکول نشي کولی بنده چاړه راکاږي خو مرکول کار د الله پاک او بل الله جل شانه فرمایي چې د دې تفصیل ما ذکر کړی دی چې کم بخوري او کم بنخوري د سوره مائده په شروع کې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ هغه ټول الله ذکر کړي سبا خوري کم حلال او کم حرام دي تفصیل سره ذکر شوی البته د مجبوره مسله جدا یو انسان مجبور شو ملکی سوا د مردار نه د تبل سره ملاویږي نو د ځان بچ کول د پاره د مجبوره تحت لګوتی بقدر کفایت دی خوړی او بل الله جل شانه د پرې خودر د ګناه حکم کوي چې ښکارا ګناهونه پرې او پټ ګناهونه پرې نو بیا مفسرین حضرات ذکر کوي چې ګناهونه کم مراد دي نو ښکارا ګناه شرک جلی او پټ ګناه شرک خفی وړ ګناه یا لوی ګناه ځکه چې د دې بند الله پاک فرمایي تاسو ته بیا ملاوي او بلکې تاسو خوراک کوي نو هغه سیس کوي چې هغه تاسو حلال کوي او د الله پاک نوم په واخ
البته په هیر باندې تاسو الله نوم پاتې شو مسلمانان حلال کړي بیا تاسو لپاره خوړل جایز او کنا قصدن په تاسو الله نوم وانه غشت مسلمانان بیا مخوري بیا مردار یا غیر مسلم حلال کړي او ساروي نبیا تاسو دا مخوري او یا یو مسلمان حلال کړي خود الله د نوم په ځای په د غیر نوم واخلي ناگر چې دی په ظاهرا مسلمان خود الله د نوم په ځای په مثال زیارت نوم واغشت یا الله نه علاوه بل څوک په یاد کړ نو دا اگر چې مسلمان چاړه راکاږي خدا کار د مسلمانانو بیا دا تاسو بخوري او بل دا کافران مشرکان چې دی په خپل منس یو بل توسوسه چې پیغمبر علیه السلام د دې ملګرتیا وکړه نو ګوره مشرکانو په نبی علیہ السلام اعتراضات کو د نبی علیہ السلام دشمنانو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د دې ملګرتیا ته مکوا نو فرمایي اب غیر الله ابتغي حكما آیا غیر الله پاک ولټو حکما قاضي او فیصله کوونکی الله فیصله کړی دستا خو خیال بل څوک فیصله کوي وهو الذي يدعى الله پاک اغذات انزل اليكم الكتاب مفصلا چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب قران کریم مفصلا واضحا هر مسله په ښکارا والذین آتیناهم الكتاب واغسات چې موږ ورکړی دوی ته کتاب یعلمون دوی فيه مراد اهل کتاب تورات انجیل زبور عبد الله بن سلام رضی الله عنه یعلمون دوی فيه انه منزل من ربک چې یقینا دا قران کریم نازل شوی دی ستاسو رب د طرفنا بالحق فاقبانی فلا تكونن من الممترین پس تمکیگا دا شکون کنا شکون کی مشرکان کافران وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پرشوا کلمت ربستا صدقا رشتیا وعدلا او د انصاف لا مبدل لکلماتی نشتری بدلون کی لا مبدل نشتری حصو بدلون کی لکلماتی کلمو دا اللہ پاک لرا هو السمیع العلیم دا اللہ پاک اوریدن کیو پیزاک وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او کچرت تابعداریوں کی دا اکثر داغا چاچی دی پزمک کی مراد تینا کافران یدلو کان سبیل اللہ دی بگمراہ کی تا دین دا اللہ پاک این یتبعون دی تابعداری نکی الا ظننا مگر دخبلو خیالاتو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ او ندبی مگر اٹکل او بیدر خبر کون کی ان ربک بیشک استعرب هو اعلم من يضل عن سبيلي اغا خفيږي پاغا چا باندې چې سو گمراه دي عن سبيلي دلال الله نه هو اعلم بالمهتدين او د الله پاک خفي دي پیدایت یافته خلق باندې فكلوا پستا سخري مما دا غسنا ذکر اسم الله عليه چې په وخت ذبح کې نوم واغستل شي د الله پاک باغې باندې ان کنتم بیااتی مؤمنین کچریتا سو یہ پایاتون اللہ ایمان لرن کی وما لکم او سشوی پتا سو باندی اللہ تاکلو چتا چتا سو نخری مما غسو ذکر اسم اللہ علیہ چپاغی باندی یاد کری شینم دا اللہ پاک وقد فصل لکم او حالدار چ اللہ پاک چ بیان کری تاسو تا ما غسو حرم علیکم چ اللہ پاک حرام کری دی پتا سو باندی الا مذترتم الیہ مگر غسوچ تاس مجبور کړی شي هغه ته وان كثيرا ليضلون باهوائهم او یقینا ډیر جات ليضلون خامخا گمراه کوي دا خلق باهوائهم خپل خواہشات باندې بغیر علم بغیر پوهنا ان ربک بشک استعرب واعلم بالمعتدين اغه خفیدی پزیات کوونکو باندې وذروا تاسو پرېږدئ ظاهر الاثم وباطنه ښکاره ګناه او پټه ګناه ان الذين يكسبون الاثم یقینا کسان چې هغې کوي ګناه سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چې دوی ته بدلې ملو شي په آخرت کې دا څه چې دوی یې کوي په دنیا کې ولا تاكلوا تاسو مخورئ مما هغه لم يذكر اسم الله عليه چې په هغې باندې یاد نه کړي شي نوم د الله پاک قصدن وانه لفسق يقينا خلد ذي حرام او گناه وان الشياطين او يقينا شيطانان
لیوقون دی خامخا وسوسی اچوی الى اولیاء خپل ملګرو دوستانو کافرانو تا لیجادلوکم د پارا دی چې دی جګړو کی تاسو سره د قربانې په بارکی یا د مذبوحي په بارکی وین تعتموهم او کچری تاسو تابعداري وکړه دی مشرکانو کافرانو انکم لمشرکون یقینا تاسو بیا د مشرکانو نشئ واخذ الحمد لله رب العالمین.